حضور زمونږ د صفتونو محتاج نه دی چې مونږ صفتونه کوو نو ګویا کې الایات بالله دې ته د حضور ضرورت دی ضرورت زموږ ستا دی هغې مبارک ولکه الله دا شان ورکړی دی چې په خپله ورته رب فرمایي ورفعنا لک ذکرک محبوبه ستا شان مونږ ستا د خاطره پورته کړی دی مونږ چې د حضور ذکر کوو په دې مونږ خپل ځان اوچتوو په دې باندې مونږ خپل ځانونه اوچتوو او مونږ باندې چې الله کوم کرم کړی دی کوم احسان یې کړی دی چې مونږ له د دواړو جهانو سردار د دواړو جهانو سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک را کړی دی نو په دنیا کې د یو چې په کائناتو کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه لوی احسان په موت باندې د بل هیڅ هم نشته زمونږ یو ویښته د حضور د احسان د لاندې ګیر دی زمونږ د ژوند یو سکند د حضور د احسان د لاندې تیریږي آیا دا د حضور احسان نه دی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام عظیم تر احسان نه دی چې مونږ هره ګناه کوو نو زمونږ دروازه باندې دا لیکل نه کېږي چې د بیګا دا ګناه کړې ده سره د دې چې بني اسرائیلو خو به چې ګناه وکړه نو د هغې په دروازه باندې به لیکلي شوي آیا دا د حضور احسان نه دی چې زمونږ هر څنګه مالي هغه که د حلالو وي که د حرامو وي که صدقه کوو که حج پکې کوو الله را باندې پردې راچولي دي او قبولیت او عدم قبولیت وروستو خبره ده هغې خو هغه خلک وو چې کله به مال راوړه او د قبولیت نشاني به دا وه چې اسمان نه به اور راغی وبهسېده نو خلکو به د فلاني مال اصل مال دی هغه قبول شو آیا دا د حضور احسان نه دی په موتا باندې چې کومه ګناه مونږ پرېښوده هره ګناه کوو علل اعلان یې کوو هره ګناه کوو وربوخت یو پکې مبتلا یو پکې چې په کومه یو ګناه باندې الله کریم جل جلاله په چا کورونه اوچت کړي چا باندې چې کوم دې څه کړي د بر نه کاڼو بارانونه ورولي په چا باندې الله د ځمکه چې کوم دې شلولې وه په چا دومره اوبه راوستې وې چې ټول قوم په هغې کې تباه شوی و نن هغه هره ګناه شته د چا یې شکلونو نه بیزوګان او شادوګان جوړ کړي هره ګناه شته خو نه زما ستا د شکل نه خنزیر شکل جوړېږي نه د سپي جوړېږي نه د شادوګان او بیزوګان جوړېږي نه را باندې الله د کاڼو بارانونه وروي وجه صدا ټول برکت او خاطر زما د مدینې منورې د جانان مبارک دی د حضور د خاطره لګیا یو مزې کوو ورنه مونږ به دلته ګناه کړې وه دلته ور الله دا سټ مات کړې وې مونږ به دلته نافرماني کړې وه الله به را باندې ډایرکټ چې کوم دی دا ځمکه هر سولټه کړې وې دا دومره چې امن او امان دی برکت او خاطر زما د مدینې منورې د جانان مبارک دی او صرف دنیا کې نه دی صرف دنیا کې نه دی دنیا کې خو دی دنیا کې یو سړی ډېر غټم چې کوم دی محسن جوړ شي خو تر دنیا پورې محسني چې کله لاړ شي نو کوی آی های یاره زما چې کوم دی زمانه خو لاس پرې کړی شو زما ښي لاسو ما سره به تاڼه تحصیل کول ماله به منډې والې ماله به دا کو لاړه د دنیا نه فنا شو نو ته بیا ځان چې کوم دی څه محسوسه یوازې محسوسه ځان یتیم محسوسه زما جانان مبارک چې په مقدس مکه باندې و او د امت حالت به ولیدل نو د هغې مبارکو د سترګو نه به د امت کال کې یو ځل نه چې موت ته د حضور د قدم د خاورو مبارکو نه ځان په یو لحظه کې ټوکړي ټوکړي کړو چې زما جانان د دې امت زما ستا په حق کې د خپلو عینینو نرګسیانو نه کومه اوښکه تویه کړې ده په ذات د خدای قسم که د هغې حق هم در ټول امت ادا کړي